بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخضري ولا فرمي وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده، وهذا خيار القبول لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العبد من غير رضاه. يجب أن आवाज में नहीं उन्होंने औरत ने भाई बयान करे वो चीज़ें वो कबूल थे दादा भाई रकान दी तरसोचदानी शी भाई वजूद तनाराज़ी नन दखियारात बयान को साहिब तो कुदरती तकरीबन ना खियारात जिक्र करेगी और साहिब ने हिदायत जैसे बज़ी नूरों बरसर मलगरी की इंशाल्लाह मन बदा अली निशानी को ज़ब्ता के ख्याल दे दाइनों दे और दाहना को बनिस्बत मकबूल दे कर दे असोर से दे नो अवल नंबर के ख्याल बयानी की यही दवेले की ख्याल कबूल तवज्जो जी ईजाब कौन की ईजाब होगी मसलन बया मुश्तरी तो वही ला किताब पता ज़दर खलसामा नोस मुश्तरी तखियार दे कबले ने कबले दी तखियार कबूल वेले की और दा खियार मुअतबर दे वो ये शोले की कबले वो देशी और करती कबल इंशी अलबत्ता के कबले हम तरसोच दा मजलिस दे ईजाब कम की ईजाब शवे तरसोच दा मजलिस कायम में नतरागी कबूल कवले शी दा मजलिस देर शो कबूल युवने को मसदा बगल गणले शी बस आगे तर मजलिस अबोरे दा खयाल चले दा बात दाइन होएगा और से रहेगी वो तो है वहीला और जब अहद المتعاقدين कल ईजाब होगी बदबू मुताक़िदीन की यो भाई ईजाब होगी अवल कलम की मुश्तरी होगी अलबैद बैआई फलाखर बिलखियार दियों दल खियार भी तकमी खियार दे खियारी कबूल अवदा शरीयत की मुतक़ब दे इंशा क़बिल फी मजलिस लोग हो किसी मजलिस के लिए कबूल की और इंशा रद्द हो नसीब से इस्लाम का शो إنشاء كخوف شيرة ولدي وهذا خيار القبول صحيح إذا إنه وآخر السنة كم خيار دي خيار قبول ده هو معتبر ده هو السؤال لا ده خيار قبول ولا معتبر ده توجه دي وجه صحيح إذا بياني وإذا كان معتبر ده كان يوكس إيجاب ممكن أو بل من الخيار ورنكو نو هغه راضي نه او بیا به راضي بشي حالانکه د بیا روح کی رضا شرط بیا تعریف کوم څه کړو چې دا تراضي سره رضا سره وي که یو ایجاب مو بزر ما چنه کړه کتاب در خرڅوما او دا تمام خيار ورنکو د قبلېدو یا درت کېدو دا خو د هغه د رضا نه غیر بل باندې بیا را حالانکه دا سینه هذا معتبر دی لانه دلیل خيار بیانې لو لم يثبت له الخيار كان ثابت نشي دي فهم الخيار يلزمه حكم لفظي هذا هو لازم شيء بدماني حكم داخل يعني بيا من استراشي من غير رضاه على الكتاب برازم نبي او بيا كداني کی جسد راضي نہیں ہو بيا ديش تاسو کوی شو یو بل خيار دي وليس التغيير بيان صحيح هدايه کی هي تغيير رجوع دي کی توجه هذا هو معتبر دي خیر رجوع سره ایجاب کون کی ایجابوں کو مجلس کی عمدہ مجلس لا قائم دے قبول کون کی لا قبول نہ دے کڑے او دا واپس خپل خبرې نه رجوع کی بھئی ما ایجاب خپل ختم کو مثلا بھائی ایجاب کړي ولې خاصه مشتری ایجاب کړي او بس وی نه اخلا تبل د قبلونه مخکې وي دا هم صحیح دې ته کوم دیارو وإذا لم يفيد الحكم بدون قبول الآخرين کله چې لا دویم قبول کړي نه نو حکم نه دی پیدا شوی یعنی بیا تام شوی نه صحیح ده نو بل
کله چې لا یو قبول کړی نه دی نو حکم تم شوی نه دی نو د بل واپس د خپلې خبرې نه رجوع کولی شي بند یې کوي حکیم ورسره څه باسه کنه مطلب دې څه نه حکیم بند اوري واذا لم يفيد الحكم کله چې فائدہ د حکم ورنکي کله چې فائدہ نه ورکي د حکم بدون قبول الاخر بغیر د قبل د اخر نه فللموجب چا چې ایجاب کړی غل جایز يرجع چې رجوع وکړي اعتراض به وکړه چا چې ایجاب کړی دا چې رجوع کوي ته بل ته ضرر دی کنه یار بل ته ضرر نه دی ولی لبا یتم شوی نه دا غل خبره نه د کړي هغه ته به څه ضرر او دا وس قاعده او قانون دی فقه چې کله یو سړی یو کار کوي تصرف کوي پاره کې بل تر ضرر نه نو تصرف صحیح وي آیات ساده ښه تصرف د عاقل دی له به اعتبار ورکو تر څو چې بل ته پکې ضرر نه وي دلته هم دغه شان ده فللموجب موجب لا جائز يرجع رجوع کی ولی لخلوه عن ابطال حق الغير ذکر د رجوع دا خالی د دین چې د غیر حق ور سره باطل شي تاسو وایئ شو کجی مثلا دا کړي وا اصلي مسله کوم چې قدرت مولا ذکر کړي وا د خیر قبول وا یو ایجاب کو بلته د قبول اختیار دی نو دا خيار تر څومره وخت پورې دی صاحب دې دا فرمایي تر څو چې مجلس قائم وي تر څو چې مجلس قائم وي ترغه ورته اختیار دی او خوین وانما يمتد دا خيار وګديږي الى اخر المجلس تر اخر د مجلس پورې که اخر د مجلس پورې یو غنټه تیر شي هم وتا خيار وي دا سنه د چې څنګه ایجاب کوون کې ایجاب وکړو سمدس با قبول کوون کې قبول کوي کې نه کیسه ختم شول دا سنه ده تر څو چې مجلس قائم وي هغه قبول کولای شي د مجلس څنګه ختميږي راغي خبرې کوه نو یو غنټه پورې مجلس روان دی لا نو دې کې دا څومره ساعت تیریږي دا ټول په حکم دی یو ساعت کې دا فقہی قاعده ده دیو مجلس ساعت په حکم ده یو ساعت کې خو اله چې یمین سره هغه مسله کې چې د یمین سره تعلق نه یادې ساتيګا هغه مسله کې چې یعنی عقد لازم نیوي لکه اوس دا به عقد لازم نه دی یو سره یو آیات نا یو آیات سجده یو مجلس کې بار بار لولي نو فقط یو سجده لازمي دا یو مجلس حسابي وورا لأن المجلس مجلس سره جامع للمتفرقات دا متفرقات جمع کوي ان شاء الله دا مسئله به ویلین دي کا تاسو به ویلی ان شاء الله ورسره موای به هم در لراشي ان شاء الله وس ول ټیک شو یو سره الټي وکی لګي مسله دا چې ډکه خله الټي وشي کنه نو د سماتي ناسه لګا نو کلهږي وکړلې به عمدغه مجلس کې لګي نورې وکړلې دغه مجلس کې لګي نورې وکړلې نو ټول چې راغونډي کوډه خله ترسي یعنی دومره زیاتیږي چې خله کې نشي سارواله نو اوس به د سماتيږي یو مجلس کې چې کوم متفرق کارونه شي هغه مجلس یې را یو کوي لکه چې بس په یو ځل شي حق نیمه خلا ډکه خلا نه نیمه الټي وکړلې به مجلس بدل شو به بلکې وکړلې به بدواړه راجم کو نو څوي لأن المجلس مزای وقاعده راخیا د ساده صاحب د هدايه ماته ستویلو بار بار دا قاعده ته اشاره کوي دا وس قاعده ده مجلس چې جامع للمتفرقات پس دا د مېر نشي مجلس متفرقات را جمع کوي نفعت برت ساعتا واحده اعتبار باور کړل شي د مجلس ساعت ولا ساعت واحده اعتبار باور ولکه بس یو ساعت کې ارزو شو ولدا سکو چې د مجلس غنو ساعت ولا حکم د یو ساعت ورکو وې دفعا للعسر دې لپاره چې سختی د فشي وتحقيقا لليسر او دې لپاره چې اسانتیا متحقق شي اسانتیا راشي ولی سم تاسو لږ متوجه شئ څنګه چې ایجاب کوون کې ایجاب وو کې مثلا بای ایجاب کوون کې لري او مشتری تمنګ وایو سمدس با قبلې کني قصه دې ختميږي دې کې مشتری ته ضرر دی به بلک سوچ کوم څنګه ما مې ډایرک وې چې بس قبول وکړي بس قصه دې ختميږي وایي هم دا شان کډایرک
تاسو په دې مسله باندې پوه شئ او که وایو چې تر مجلس اخیره پورې خیر دی سوچ کوو مجلس کې نه بدل شوی قبول کولی شي نو بیا پکې څه ده اسانتیا ده د دې صورت کې که څه سوچ وي مشتری ته اوسه سختي دې لرې شوله اسانتي ورته راغله او د شریعت همدغه مطلوب ده زموږ په دې مادو کې پنځلسمه ماده ده شپاړسمه المشقة تجلب التيسير همدغه شان الامر اذا ضاق اتسع دا که دلته صحیح نه لګي نورې ګڼې مادي دي ولسمه اتلسمه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام او دغه شان اتلسمه الضرر يزال نو ګڼې مادي دي الضرر يدفع بقدر الامكان نو کمنګا مشتری باندې لازم کو چې ډایرکټ به ایجاب کې کني کې څه ختمي کې تب کې ضرر دی راسي بدی حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي علموا ويسروا علم خلق د زکوي خو سره اسانتیا کوي ورپسې فرمایي قاری سبتا اذا غضب احدكم فليسكت درې پیری ویلي اذا غضب احدكم فليسكت اذا غضب احدكم فليسكت علم خلق د زکوي خو ګره اسانتیا کوي او چې کله غوسه کیږي چپ کیږي چې کله غوسه کیږي چپ کیږي چې کله غوسه کیږي چپکیږي دا نه چې چوکدر صحیح ماشومان باندې را باندې کی د شریعت کې جایز نه ده قوال بالکل نه دي جایز نن سبا چې په کومه طریقه قوال کیږي چې په ماشوم باندې تغمی ولاړی او تانی رحمه الله لیکلی دي ماشوم کې د معفم کې دغه معافی نه ده معتبره به بچ کې لري خپل ګناه سره بهرحال وګورئ دفع دې بره چې دفع د اوسر وشي او متحقق شي اوسر والکتاب کالخطاب ولې سب صاحب د هدايت طریقه هم دغه ده چې دا ټیم په ټیم باندې توجه جي زه په ځای کې زیتی مسائل بیانې نو دا یو مشهوره مادم د الکتاب کالخطاب 68 نمبر ماده زمنګ مادو کې او مفهوم ادا ده چې څنګه خطاب سره به کېږي الکه کتاب در خرڅو مداوي کتاب در ناخلمه دغه شان لیکل سره به کېږي ما لیکل د توکل ایملی سبتا سنن دې امیر حمزه د لیکل وکړه هدايه کتاب پتا ما زه در خرڅو مدا ایجاب شو د لیکل ورسېدل عمدغه مجلس له به اعتباري کوم مجلس کې د لیکل ورسېدل قبول مجلس پوری وی کنه دغه مجلس کې ردم کول شي قبولم کول شي نو دغه مجلس کې ویل چې بس ماته منظور ده یې لیکل وکړه چې بس ماته قبول ده بیا وشو نو الکتاب کل خطاب څنګه چې په خطاب کې درو ایجاب قبول پچام کیږي کتاب باندې پوه شولې بي او مجلس د ایجاب او قبول چیرې کنه دا یو پکار دی دا کله حقيقي وي کله حکمي وي چې کله دوه کسان بالمشافهه به کوي به حقيقي مجلس یو پکار دی زه به ما کتاب در خرڅو مداوي در ناخلمه او که مجالس بدل وي پر لیکلو باندې کوي به حکمي او مجلس پکار دی څه مطلب مالکل د به یو کله کتاب پتا در خرڅو ما د لیکل ورسېدل دغه مجلس حکمن د دوړ وسیو دی ښا زما د لیکلو ولکه مجلس ته عموما مقده ما دلته لیکل کړي خو ورسېدل والته کنه حکمي بس ما مجلس شو دا په هغه کې وای اخلمه یا په هغه کې وای دی اخلمه کداغه مجلس ملته بدل شو د قبول کړي نو بس قصه ختم شو تاسو رسي والکتاب کالخطاب اندغه شان وکذا الارسال بل صورت دریم ارسال دی مولوی صاحب ته ویل چې لکه دا کتاب ز په امیر حمزه خرڅوم ورشه ورته وایي پتا مې دا کتاب ما در خرڅ کو دا لاړې یو غنټه مزل یو کوم امیر حمزه لورلې لکه پتا دا کتاب در هغه ایجاب کړي پتا کتاب در خرڅي وس مقام مجلس سره اعتبار دی هغه کې به وایي چې ما ته قبول له او که چپ پاتې شو یا رد وکړو بس رد بشي چپ پاتې شو مجلس بدل شو هم رد بشي تاسو پوه شئ وکذا الارسال حتى تبر مجلس بلوغ الكتاب تر دې چې اعتبار به مجلس ته بلوغ کتاب ته وادای رسالتي راول سره ولګي بلوغ د کتاب ته لیکل ور رسیدل کتاب معنا مکتوب ور رسیدل او د دویم سره ولګي وکذا الارسال واداء الرسالتي کله چې هغه څوک لګل هغه ور رسیدل او ایجاب او تور وړاندې کو هغه په دغه مجلس کې قبولیت کوي وليس لو يقبل في بعض المبيع وليس الاكبر وګوري یبل خيار مونږ تر روان دي ان شاء الله غي ته خياري تفرق الصفقه وي خياري تفرق الصفقه او دې کې چې کله بای ته ضرر او بایم ته خياري نه خرڅوم او کله کې مشتري ته ضرر او مشتري ویل شي به نه اخلم تاسو پیږي بده وسره شي ما د امیر حمزه ته ویل چې لکه
من غنم دی په 100 روپۍ پتا باندې در خرڅوم. نو بس امیر حمزه وای نیم من درنه په 50 روپۍ لوا ما خو به ایجاب وکړه من می در باندې در خرڅ کړه په 100 روپۍ ایجاب وشو. دا وای ماته نیم من قبول دی په 50 روپۍ باندې دي کې ماته ضرر دی کې عام طور خلک څه کوي غنمو کې څه خاور دي نو دواړه مرګري کې به خرڅي دا به وسوي دا نیم من چې کوم خدي هغه په 50 سلامه باقي نیم من ممانه به څوک په 50 سالي ماته ضرر دی کنه دي. نو دا اگر چې ما ایجاب کړی دی هغه قبول او مکلو به ماته خيار دی ویني خرڅوم کالي ټول والا کوي لګم مالا تاسو پوه شئ کنه د څه ویل کې خيار د تفرق صفقه ما مانی هغه مبياني مکړه کنه ونه رسیدلی وليس له ند جایز د دې پورا بیان روان دي د تفرق صفقه کله ولا اعتبار شته کله ولا نشتري ان شاء الله به وایو. وليس له ند جایز مشتری د بار ان يقبل چې قبول لکی فی بعض المبیع کی مشتری سے نہ لگاوي ولا ان يقبل المشترى في ببعض الثمن ولا ان يقبل المشترى ببعض الثمن او دام نه د صحیح مولي سي دا خلک حسابات لګي رقم مثال ما ویل چې بعضی مشترى په بعضی سامان علما نیم من په 50 روپۍ معنی علما علم دې کنه دا مخکې کوم خبر وکړه وليس له ان يقبل في بعض المبيع تاسو لږ متوجه شئ دې لپاره بل صورت بیان کړي ما د تویل د من غنم دي او تاوني بسلو به در خرڅما درته وي بس ټیک ده اماني بسلو به را خرڅ کا به د زمه چې نه بس 50 روپۍ مې نیم والا دا صورت مرسله لګي بس چې هغه کله قبول وکړي خبره ختمه شوه او یا زه هغه ته ایجاب وکړي هغه ته به وایا الکه دا غنم در نظر په 50 روپۍ باندې من اخلم وشو ما وته په جواب کې ویل به نیم من هغه ایجاب وکړه ما قبول کې ویل نیم من بس ما ته قبول لی په 50 روپۍ باندې وایي هغه به زه په باقي نیم من به چیرته اخلم هغه باندې تفرق د صفقې رااله غنمو کې دا نقصان نه راځي ان شاء الله ما تاسو ول تفرق صفقې مستقل بحث روان دی به تلګو دا اسی فرضي مثال ما ویلو غنمو کې لانجه نه راځي عام طور د شي تاسو عرف کې به نه چې هغه کې پورا کا اخري ټیک ته خو نیم دی کنه بس قصه بالفرض د سپلای یادې کړه نظم دا جوړه سپلای د 200 روپۍ دی جوړه دا ماته چې بس یو په کې زما په 50 باندې شول نو زه په دې باقي و مانی څه کوم خیرم ده کنه یاره دا ایجاب وکي چې لکه دغه سپلای دواړه زما په سل شولې دا ایجاب شو بزویم قبول شو ماته خو په 500 روپۍ و او وسوي چې لکه بس یو وړه 500 روپۍ راکوا دا څنګه ده او اسما خاصم قبول کو بای ورته وي دا څنګه ده او دا دلته لګي وګورئ وليس له بای تزم راجع کوي او لاندې بای ته راجع کړم ده خنو بای سره ولګوي وليس له ایجاب مشتری کړي ده بای لنه د جایز ای يقبل چې قبول وکي فی بعض المبيع مثلا یو سبلی کی وکي او بلکې نه یک هو مشتری ته ضرر ده تاسو په شولې اوس د صورت صحیح شوګه او سره الټه کوي ولا ای يقبل المشترى ایا مشتری وي چې زه نه قبلوم مشترى چې زه قبلوم مشترى مبيع به بعد سمن باندې غنم والو سوایا یا دې تبلو وایا ایجاب چا کړی دی بای کړی مشتری څه وای یو اخلمه یا نیم غنم اخلمه په 50 مانی او دا قبول شي بای دا قبول نه دی صحیح دا قبول دی خو بای ته به ضرر دی ورسېدل کنه به دې جمله باندې بهرحال وليس له ند جایز بای د بار ان يقبل چې ایجاب مشتری کړی یو دا قبول په بازي مبيع کې وکي ولا ان يقبل او ند جایز مشتری د بار چې قبول وکي د مشترا د مبيع بعض الثمن بعض الثمن باندې دیني میخه وللی عدم رضا الاخر د وجه د نه چې دویم اراضی نه دي به تفرق الصفقه په دې باندې چې زما د مبيع د ماتنی مشي حق دیني مشي الا اذا بين ثمن یو صورت مستثنا کې لګ برو ګره مثلا 15 جوړې سپلې دي او دا امیر حمزه وای پسو دي زما فی جوړه پتا باندې در خرڅو مې ایجاب کوم په سلسله پای باندې فی جوړه په سلسله نو 15 جوړې و 100 روپۍ شي 500 ا دې کې امیر حمزه وای بد څه وکا چې مال یو جوړه په سلمانه راغ عام طور دکانونو کې دا سې کنه یو شان سپلې جوړه په 100 جی په سلله سوالي او کیوالي هغه ته خياري
نو دې صورت کې تفرق د صفقې نه راځي دا بیله بیله صفقه وي یوې جوړې سل د بلې جوړې مسل د بلې مسل نو که دا یوه علي دا څوک نشي ویلی چې بایې باندې صفقه کې تفرق راوستل داسې نشي ویلی تاسو پوهېږئ الا اذا بین ثمن كل واحد مگر دا که بیان کی ثمن دار واحد لانه صفقات مانا ځکه دا مانوي تور باندې یوه صفقه نه د ګڼې دي نو په یوه صفقه کې تفرق راوستل دا ټیک نه دلته خو په یوه کې رانهلی په ګڼو کې رالی دا قاعده ذهن کې کېنوئ ښه تفرق د صفقې چې دی خیار پیدا کوي خو چې صفقه وي صفقات نه دا ذهن کې کېنوئ براله راځي وأيهما قام للمجلس قبل القبول بطل الإجابة الأكبر وقريب تروسه پوری دو خيار من بیان کړه بلکې دریم بیان کړه خيار قبول خيار رجوع دا څه کنه او خيار د تفرق صفقه دا درې وړه معتبرو څلورم خيار واوري خيار مجلس زمونږ د احناف په باندې ځمانه نه دی معتبر ابداسي چې د تماوی الله کدا کتاب پتا باندې درخصوم په سلو پیغانی تاسو پوهیږئ د بده مجلس کې قبول وکړو چې ټیک د بسما په سلمانی شو دا مجلس لا قائم دی او زه واپس رجوع کوم بای مجلس لا قائم دی او مشتری واپس رجوع کوي دا رجوع معتبر ده کنه خيار مجلس معتبر ده کنه امام شافعي رحمه الله معتبر ده موږ حناف وای نه دی معتبر چې کله ایجاب او قبول شو بای تام مشوله اوس که څوک رجوع کوي د بل د رضا نه غیر نشي کولی بلکې پې راضي کولی شي بې دغه رجوع ته یې قاله ویلی کېږي هغه به بېله مسله ده تاسو پوهېږئ ورته وګورئ وأيهما قام للمجلس قبل القبول بطل الإجابة هكذا دا هم رستنی یو مسله شاته کړه دا هم دا مې پرېښې ده ښه يوم سلام بري خذ الأداء وري وأيهما قام للمجلس قبل القبول بدل الإجابة هذا مسلم نه ویل اکبر وګورئ ایجاب وشو بای کړه یا مشتری او قبول کون کې لا قبول نه کړي مجلس بدل شو بای ایجاب کون کې مجلس بدل کو یا قبول کون کې بدل کو دا غینه پس مجلس نه پس وای چې بس ما ته قبول ده نو وس قبول نه کیږي ځکه مجلس بدلیدل سره ایجاب څه شو مات شو پتن لګي پوه شوي کنه خبرم نه وکړي اسانه ده ګورئ وأيهما قام كم جبر يدوارو کے پاس يدردن مجلسنا قبل القبول ده قبول نمخ کی بطل الإيجاب وإيجاب باطل شلو لأن القيام دليل الإعراض وسراشي ولي سما وقت ده خبر کړي و چې راځي براله مجلس بدلیدو د پر مختلف صورتونه دي قبول کون کې چې قبول کوي کم ده کې به کوي مجلس کې به کوي او که مجلس بدل شو به قبول کوي نو قبول به اعتبار نوي اوري ورپسې فقهاو لیکلي کله چې مجلس بدل شي او به قبول کون کې قبول کوي دا قبول نه دی دا اصل نو ایجاب دی به بدا بل ور پورې قبول کوي مدد ویل دا کتاب پتا باندې زه خرڅوم په 100 روپۍ په 100 روپۍ ایجاب وشو مجلس بدل شو مجلس نه پس دا ماته وای ما تقبل ده نه دا د څه بنوي چې ایجاب او قبول دواړه رال به تام شول دا څه نه ده بلکې د مجلس بدلیدل نه پس چې کوم قبول وکړه قبول نه دی هغه څه ایجاب دی که اوس دوباره ما ول ټیک د ما تقبل ده خو بیا وشولا کوم نه ویل بیا نه ده ورپسې دا مسله مجلس وکړه بدلیږي نو مجلس ته بدلیدل د لپاره ګڼ صورتونه دي یو دا دی چې دا د مجلس نه پاتېږي لکه څنګه چې دلته لیکلي یو دا د بای باز شروع دی او د بای باز ختم شي ته د روټۍ باز شروع شي بکی اگر چې دواړه نه سړي مجلس څه شو بدل شو ویږي په دې معنی وګورئ وأيهما قام كم چمپاس دل د مجلس قبل القبول ده قبل دل مخ کې بطل الإيجاب وإيجاب باطل شو لأن القيام ذك قيام چې دلیل الإعراض دی دا دلیل دی اعراض دی او رجوع او د رجوع دلیل دی پاتېدل دا دلیل دی اعراض دی چې نه لما او د رجوع د پاره ولا هو ذلك او قبول کون کې د پاره دا حق شته چې بس وینه لما علامه ذکرنا مخ کې ویل کنه مخ کې دا ویل چې اریودا فالاخر بالخيار ان شاء قبل في المجلس وإن شاء رده برد كلا صراحة ويني أخلما أو كلا دلالة وي مجلس بدل شي مجلس كلا بدل شي شباتي كي وكلا بدل شي بحث بدل شي وإذا حصل الإيجاب والقبول ده مثلا كلي ذكا كلا إيجاب وقبول حاصل شي أمري ووقتي كنا بس لازم البيع ولا خيار لواحد منهما وشاتم اختيار نشتري إلا من عيب ها كما بيك يا بروة الذي بيان روان دي
او عدم رؤیت یا مشتری مبیانه وکتل یو وی کتل خو خیانه شولا دې خیر رؤیت وی دې بیان روان دي څو خیر ور سره نور ملګری شو دوا او بل خیر شرط مو سره ملګری کوي یا خیر شرط لګول او درې ورځې پورې دې مستقل بیان روان دي به رد کولای شي ایجاب او قبول تام شو مبیا کې ابرالی واپس کولای شي مبیا کتل نه د خو خیانه شولا واپس کولای شي درې ورځې ځان ته خيار منلو بای مشتری اگر که ایجاب قبول شوی به رد کولای شي مجموعي تور باندې درې څو خيار وشو شپږ شو کم خياري قبول هغه معتبرو بل خياري رجوع ام معتبروا خياري تفرق صفقه ام معتبرو وصفقات ولنا څو شو درې او څلورم خياري مجلس دل اعتبار نو پنځم خياري عيب دل اعتبار شتا خياري رؤيت دل اعتبار شتا شپږ شو او خياري شرط دل اعتبار شتا او ته وګورئ وقال امام الشافعي رحمه الله فرمایا يثبت لكل واحد منهما ثابتيږي هر واحد تبر دوړو کې خياري مجلس هغه وي ترڅو چې مجلس قائم وي کنه اگر چې خيار قبول شوی به هم کڅوک واپس کوي کولای شي وخت هم خبره کړی و هغه لپاره دلیل نبی عليه السلام فرمایي المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بایع او مشتری ته اختیار دي ترڅو چې دوړو جدا شي نه چې جدا شي نه مجلس ته خيار او تشته لقول عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولنا ان في الفسخ تصل بروغره موږ د پر دلیل موږ وایي چې به ایجاب او قبول وشي او یو واپسی کوي بل ته پکې ضرر دی او وختم قاعده ویلی وا یو سړی که تصرف کوي داسې تصرف چې بل ته پکې ضرر وي دغه تصرف بغیر معتبر وي ویلی مو کنه دلته دقل وکي قاعده دم سوچتا کنه ان في الفسخ ابطال حق الغير فسخ کې هو باطليږي حق د غیر او کم تصرف چې داسي چې حق د غیر پکې باطليږي نو فلا يجوز بل ته پکې ضرر دی نو فلا يجوز کجی احنافو تاسو خبر هو ټیک د خدای راته وي حدیث سره څه کوي وای جی حدیث منګه حمله په خياري قبول باندې خياري قبول خو معتبر وکنه یو ایجاب کو بل قبول نه کړي نو حدیث کې عمدغه بیانې بل کرد کوي کولای شي د قبول نه مخکې المتبايعان بالخيار معنا ایجاب وشو بیا شروع د ایجاب شوی لا قبول نه دی شوی نو یو بکی قبول رد کوي چې به زینه قبلوما یا غلا قبول نه دی کړي بل خیر رجوع کوي چې ما کوم ایجاب کړي زه واپس کیږم دوړ له اعتبار دی دغه مراد ورسې اصل اکبر وګورئ صاحب د هدايه فرمای حدیث کې مو د اشاره د المتبايعان ویل دي دا بایعان متبايعان کړي چې کله به شروع وي او چې کله ایجاب وشي قبول وشي اوس خو بیا ختم شول اوس هغه متبايعان پاتې نشو متبايعان پاتې نشو د خيار مجلس نه یادي که خيار مجلس دیواله ولا به متبايعان نه دي متبايعان کړي چې لا ایجاب شوی قبول نه شي والحديث محمول على خيار القبول وفيه إشارة إليه او بدي خيار قبول او بدي حديث کی اشاره ده هم الیه خيار قبول تا فانهما متبايعان اگر ادواله متبايعان دي په حالت د مباشرت کې لا بعد هدانه چې مباشرت ختم شي ایجاب او قبول شي وسم دي لا متبايعان خیال هم ده کنه نو کدا غم نه یو خو مونږ د حدیث په دغه حمل له خصوصیات کې ویلو کې خیال می صاحب د هدايه زی په ځای وی حدیث په دغه معنا عمل له او يحتمله یا وایو مریسر حدیث تدغه خيار قبول احتمال لري احتمال لري کنه او اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال قاعده مورد لیدا بس فيحمل عليه دا حدیث حملیږي هم بدغه خيار قبول باندې تاسو ویږي کنه به معلوم تفرقه سره څه کې حدیث کې خدام دي ک معلوم يتفرقه موږ دلته تفرق د اقوال مراد دي چې ترڅو پورې تفرق د اقوال نه شوي نه پورې خيار دي څه مطلب یو ایجاب وکړو لا بل نه دی کړی نو بس خيار دی کنه ټیک ده خو قبل هم کو دوړو طرف خيار قول وشو بس خيار مې ختم شو وتفرق چره به بده کی تفرق د اقوال دي تاسو پوه شولې